محترم مسلمانانو خویندورونو، نن د لا یو چیلنجي وظیفه در کومه. ستا یو کار نه کېږي انشاءالله العزیز په 3 ورځو کې به کېږي. ستا یو حاجت دی پوره کېږي نه، 3 ورځې دا وظیفه وکړه انشاءالله پوره کېږي به. ستا یو مشکل دی پوره کېږي نه، 3 ورځې دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز پوره کېږي به. مسله به دې حل کېږي. ستا د رزق مسله ده، 3 ورځې دا وظیفه وکړه انشاءالله د رزق مسله به دې حلي. ستا د کاروبار مسله ده، 3 ورځې دا وظیفه وکړه انشاءالله کاروبار به دې رواني. ورته به حیرانه ناست دی خدای پاک دا څنګه چلو شو. اکثر مسافرونه تلي سعودي ته، دوبۍ ته، قطر ته، یو ځای بل ځای ته، UK ته، US ته، هلته کې تلي او سوچ کې خدای پاک دنیا پیسې بندې کړي. پاکستان نه راغلی ما، افغانستان نه راغلی ما، د بنګلادیش یا د هندوستان نه راغلی ما. یا الله پاک څه وکړم دا نوکري نه میلاویږي، دیاړي نه میلاویږي، دا به څه کوو؟ د دومره پریشان حال وي، دومره پریشانۍ وي. کله کله وایي چې اقامه را روانه ده، کله وایي چې اختر د قرباني م کول غواړي، کله وایي کور ته پیسې م لېږل غواړي. بس دا وظیفه 3 ورځې وکړئ انشاءالله العزیز، تمام ټینشنونه دا به ختم شي، تمام حاجات به دې پوره شي. دغه رنګې تمام مشکلات به درله الله پاک دا به حل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې، زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، څنګه چې تاسو واورېدل همدغه تمام خبرې په دې وظیفه کې دا محترمو شته دی چې تاسو کلم دا وظیفه صرف او صرف 3 ورځې وکړئ انشاءالله العزیز. تاسو کاروبار کو چلیږي نه، الله پاک به ستاسو کاروبار له ترقي ورکړي، الله پاک به ستاسو کاروبار له دوام ورکړي. داسې به ستا کاروبار چلیږي چې خلک به ورته ګوته به خوله کېږي محترمو. او دومره چیلنجي وظیفه ده. د رزق مسله ته ده، د رزق حوالې سره دغه وظیفه شروع کړه انشاءالله العزیز. داسې به رزق درکړي، داسې رزق چې حیرانه به شي. او فرمایي چې څنګه انسان پسې مرګ ګرځي دغه شان ورته پسې رزق ګرځي. ته به یې نه خورې ورته سامحې ته به هر څیز دغسې به پروت وي. بعضې وخت کې دلته کې زمونږ څو نرونه دي، هغوی د دیاړۍ غم کوي، دغه رنګې د نوکرۍ غم کوي. نو که هغوی دا وظیفه 3 ورځې وکړو د زړه په صدق باندې وکړله انشاءالله العزیز، مکمل ګارنټي در کوم الله پاک ګوره نوکري هم ورکوي، او دغه رنګې څوک د دیاړۍ دپاره کوي الله پاک ګوره دیاړۍ هم ورکوي، او دغه رنګې که څوک د پیسو دپاره کوي الله پاک بوله بې پناه مال او دولت ورکوي. یاد ساتئ محترمو، هغه کسان چې د خلکو نه په لکونو پیسې اخیستې دي، په لکونو باندې، او تلي سعودي ته، قطر ته، دوبۍ ته، امریکا ته، دغه رنګې برطانیه ته، او پوره دنیا کې دا خواره شوي دي او دا دیاړۍ دپاره یا مزدورۍ دپاره تللي دي، او هلته کې مزدورۍ نه میلاویږي، هلته کې دیاړۍ نه میلاویږي. پریشان حال ناست دی. خدای پاک څه وکړمه؟ کور کې قرباني کوي، لوی اختر را روان دی، هلته کې هغوی له هم پیسې لېږل غواړي، دلته کې اقامه را روانه ده، دغه رنګې کور کې واده را روان دی. نو 200 لانجې کونجې وي او هلته کې ورته دیاړۍ قدر نه میلاویږي. نو دغه ټولو مسافرو ته یا دغه رنګ کې چې مقیم دي او پریشانه دي د مالی حالت نه، د پیسو نه، انشاءالله العزیز دا وظیفه وکړي الله پاک ول تمام حالات دا بل محترمو دا برابر کړي. ترتیب او طریقه کار به د وظیفې داسې وي چې موږ به 5 وخته مونځ جمع سره کوو، ورسره به د قرآن مجید تلاوت کوو، ورسره څومره زموږ نه کېدی شي کوم ګناه کې موږ اخته یو، څه ګناه کوو، ډرامې ګورو، فلمونه ګورو، کوشش کوو چې هغه پرېږدو. وظیفې به دوران کې کوشش وکړو دا پرېږدو. الله پاک د خپل ځان بالکل صفا کړو، دا وظیفه وکړو چې الله پاک موږ باندې رحم وکړي او زموږ تمام حالات دا محترمو ته ښه برابر کړي. او دغه رنګې محترمو فرمایي چې کوم سړی ډېر زیات تنګ دسته وي، ډېر زیات غریب وي، دا آیت مبارکه محترمو دا تاسو روزانه 501 پیرې وایئ
1500 او یو پیره که دغه ګرانې بیا 300 او 14 پیرې د تاسو روزانه وایي روزانه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين روزانه 313 پیری یا 501 پیری دا وظیفه کوي انشاءالله العزیز جمله څومره مسائل دي الله پاک دې محترم دا ختم کی دغه رنګي حاجات په الله پاک ستا پوره کی پریشانی به ختم کی دومره ښکلې مزیدار اعلی پرسکونه زندگی و الله پاک در کی چې ورته ګوته په خوله وشي حیرانېږئ به محترم الله پاک ماشاءالله آباد ساته الله پاکم تمام مسئلې ختم کا اللہ پاکم تمام حاجات پورا کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ